سورہ فتح آیت نمبر 27 دولسم رکو شپږشتم سپارہ صفحہ نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم. سورہ فتح آیت نمبر 27 دولسم رکو شپږشتم سپارہ دا د سورہ فتح اخرنی آیتونه دي او انتهایی دلچسپ دي. یو بګه کم دي د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت ذکر دی چې الله په خپل گواہی ورکړي او دویم دا د صحابه کرامو صفات دي چې صحابه کرامو کې صفات څنګه او دریم د صلح حدیبیه پکې مختصرا شانته اخرنه واقعه ده. ما تاسو ته ویلو چې د هجرت پشپغم کال باندې نبی علیہ السلام خوب کتلیو چې زه د مسجد حرام نه طواف کوم ما سره ځنی ملګری داسې دي چې اغي سرونه چې کم د اخري ځنی صحابه داسې دي چې اغي قصر کوي. دا خوب نبی علیہ السلام وګتلو چې کله سحر شو نبی علیہ السلام دا خوب صحابو ته چویل صحابو زړه روچت شو چې د الله پیغمبر د دین خو صفا معلومیږي دا چې دا د عمره یا د الله د طرفه د حج حکم دی. نبی علیہ السلام حکم وکړ چې عمره ته بلاړ شو. نو 1500 صحابه 1500 صحابه دی د احرامونه واچول او عمره ته روان شول. چې کله دی حدیبی مقام ته ورسېدل نو الته کم دي کافرانو دی منکل چیرې دی بتا سو مخ کې ناراضي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دي عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ د مکی مکرمه ته ولېګلو به تور سفیر چې تلارشه او د مکی د خلکو ته وایا چې مونږ دلته د عمره د عبادت په نیت راغلی یو جنگ نه یو راغلی. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله ال تلاړلو نو دا خبره مشهور شوله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه یا قید کلو او یې قتل کلو. چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ته دا پته ولګیدل نبی علیہ السلام انتهایی خفه شو چې دې زمونږ سفیر قتل کړي دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا 1500 صحابه را جمع کړ او د دوه خبرو باندې بیعت نه واغستلو. یو د دې خبرې بیعت واغستلو چې مونږه به د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بدله به اخلو اگر چې مونږ ته به مرګ دی ولې رانی شي. نمبر 1 اور دویم دا صحابونه د دې خبرې بیعت واغستلو چې مونږه به میدان جهاد کې به کم دی شاګانې به ګرځونا میدان جهاد به پریږدونا. ګوره دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ دی فضیلت تاسو وګوره چې صحابي یو قتل شوی دی یا قید شوی دی غلط افوا باندې او نبی صلی الله علیه وسلم د یو صحابي په سر باندې د 1500 صحابونو سوا غستلو بیعت وی کچر ته مونږ ټول د عثمان رضی الله تعالی عنہ په بدله کې قتل شو نو مونږ دې قتل شو خداغه بدله بخامخه اخلو. نبی صلی الله علیه وسلم د کوم دی د مکی مکرمه نه کافران راغلل او د صلح د پاره راغلل. په دې کې د مسلمان او د کافر په مینس کې اګریمنت لیکل شوی هغه ته عربی کې ویل کې صلح حدیبیه. د نبی صلی الله علیه وسلم او د کافرانو په مینس کې صلح او شولا دې صلح ته ویل کې صلح حدیبیه. په دا صلح کې کوم دی اولنې دا اګریمنت ولیکل شو چې مسلمانان به کوم دی په دیش پغم کال باندې به عمره باندې کې دی بوس واپس دي اور روان کال به کوم دی عمره وکړي. نبی رسول الله والسلام دا خبره وسره ومنله
نو چې کله نبی له صلوات و سلام مدینه منوره ته واپس راغلو نو منافقانو یو دا پروپاګاندا شروع کړه ان نه سبق زمونږ دادي ویره وی تاسو ویلو چې پیغمبر خوب کتلې دي او پیغمبر په خوب کې عمره کتلې ده وی تاسو خو عمره مونږ نه کړه خبره باندې پوه شئ تاسو عمره مونږ نه کړه تاسو خو د نیمه لارې نه را واپس شوي نو معلومیږي دا چې د پیغمبر خوب چې کوم دام رښتیا نه وي نو الله رب العزت آیاتونه نازل کړ لقد صدق الله رسوله الرؤيا دا الله پیغمبر چې کوم خوب کتلې دی هغه الله تعالی رښتیا کړی دی خوب کتلې دی او په خوب کې الله پاک ولدا نو ویل چې تب دې کال عمره کې روان کال باندې عمره وکړه او دا د خوب چې کوم دی اصولیات ساته چې خوب لکه د شپې ما وکتلو نو په سبا باندې هغه ثابت کېدل هغه رښتیا کېدل دا ضرور نه دی یوسف علیه السلام خوب کتلو په بچپن کې او د دې خوب چې کوم دی تعبیر دا 40 سال پس بیا راوته دی نو دلته هم الله تعالی چې کوم دی د منافقانو په دې خبره باندې رد وکړو چې تاسو پیغمبر خدا پسې دا خندا کوي چې پیغمبر خوب کتلې دی او تاسو چې کوم دی خوب پیغمبر چې کوم دی خوب کتلې دی تاسو عمره مونږ کړه نو الله وی چې ما د پیغمبر خوب هغه رښتیا کړی دی پر روان کال باندې بیا څه کړی دا عمره کړی دا لقد صدق الله بشکر اختیار کار کړو الله رب العزت رسوله الرؤيا د خپل رسول خوب بالحق په حق سره لتدخلن المسجد الحرام چې خامخا به داخل شي تاسو په مسجد حرام ته ان شاء الله کچرت الله وغواړي امنين په امن سره نو نمبر 1 دی مسجد حرام د پر روان کال باندې داخل شول او په امن سره داخل شوی ځکه د کافر سره څه کړي وا صلح کړي وا دا یره نه و چې کافر په مونږ باندې حمله کوي او نه کافر ته دا یره و چې مسلمان په مونږ باندې څه کوي حمله کوي ځکه بده صلح کې دا خبره لیکل شوی و چې تاسو به کم دی خانه کعبه ته صرف 3 ورځې لپاره راځي عمره به کوي بیا به واپس ځي الله وی چې امنین فامن سرا محلقین خریون کې رؤوسکم د سرونو خپلو ومقصرین او اختپړې کوونکو د دوه قسمه صحابه وبګي بعض صحابه داسو چې هغه بالکل سره گنجی کړ وخته اخرل او بعض صحابه هغه چې قصر یې وکړ داغي غټ غټ وختو نو وختو په کټکول کې بیا عمره د پاره شرط داده چې د دې ګوتی د بند عمره وخته بکټ کیږي څنګه چې کم دی مونږه موږ کې چې کم دی د موږ نه چې کله مونږه اوزو نو مونږه سره سلام السلام علیکم دا د موږ نو وتلو نو داسې چې کم دی عمره د پاره د عمره د احرام نه د وتلو د پاره شرط چې کم دی هغه سر خریل دي الله دې موږ تاسو ته بار بار او ډیر خون کوي دا انسان د احرام په حالت کې سر اخري او بیا احرام کولو کې نو الله وی چې په دې صحابو کې دوه قسمه خلقو یو هغه چې سرونه اخرل وخته بالکل گنجی کل او دویم مقصرین او قصر وکل قصر څومره دی دا د ګوت چې کم دی کې درې بندونه دي او د یو ګوت بند عمره دا وخته به داسې شاته نه یو شانتي کټ کی دي ته قصر ویل کیږي په دې مسجد حرم کې مونږ هم کتلو زمونږ د امام ابو حنیفه سے مسلک دا د بریات ساتو دا مسله امام ابو حنیفه سے فرمای چې د عمرې نه چې کله سړی د احرام نه اوزي یا مکمل وخته بخري سر بغنجي کوي یو او کچرته دې چرته قصر کوي نو قصر د پاره چې کم دی بیا دومره وخته کټکول دا ګوره شرط دی نو الته تاسو وګتلی وي بس د مسجد حرم نه بهر کسان ولر او پکې باندې د درې وخته کټ کی دې سره چې کم دی ګوره سړی د احرام نه نوزي د احرام د وتلو د پاره شرط دا دی چې دې بس کې قصر بقي خصي قصر بقي بدل تاسو وګوره پہله الله سوق ذکر کړی دی محلقین سرخ ریون کې نو په عمره کې چې کم دی سرخ رول دا اصل له او بیا دویم چې کم دی الله دویم ځل مقصرین ذکر کړي په دویم ځل باندې قصر کوون کې ذکر کړي نو پہله نه پکې دای چې سر مکمل خصری شي لا تخافون تاسو باندې یریږي فعلم فتعلمون
پس الله ته معلوم ما لم تعلموا خبرت تاسو ته نو معلومه فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نو الله رب العزت کړه دا من دون ذلك روان دي لدينا فتحا قريبا فتح نزدي چې هغه د خیبر وا والذي الله تعالی غزات ارسل رسوله تراویل ګلو خپل رسول بالهدى په هدایت سره ودین الحق او په حق دین سره ليظهره د پاره د دې چې غالب کړی دا علی الدین د دین کله پټول باندې وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله تعالی گوا واخر الدعوان الحمدلله